مجاهد رحمه الله فرمایي د عذاب مانوي عذابو خوینه وران شول. مجاهد ابن جبر ډېر اوچت عالم دی، خو دلته معنا کړې ده د دې دا کوم مسخه چې راغله معنوي وه، یعنې خوینه وران شول. د شادوګانو خوینه پکې رالل. د شادوګانو خوینه څه دي؟ د شادوګانو خوینه دا دی چې کوم ناشنا غونې لوبې کوي او بس دا لکه دا اکټینګونه ډېر زیات کوي. تاسو شادوګان کتلی دي که نه؟ پخوا هغه تاجر کې دانایي په نوم یو سبق، یو سوداګر دی هغه سرې سرې ټوپۍ چې خرڅوي، نو هغه راغلی دی ستړی شوی دی، د ونې لاندې پروت دی، د ټوپۍ موپۍ ښودې دي، د په سر ټوپۍ ده. شادو هغه کار کوي چې بل کس یې کوي، خلکو نه د خلکو پیښې کوي. شادوګان چې راغلي چې دې سړي خو ټوپۍ ورسره کړې، ټولو ټوپۍ راغستې دي او په سر باندې کړي دي او بره ونې ته ختلي دي. چې سړی راپاڅېدلی بس دغه دي ترویانې بره ناستې دي ټولې، سرې سرې ټوپۍ یې په سر دي. تاجر وایي چې ما خو ځان تباه کړو، د شادوګانو څه به څه کومه، اوس چل نه ورځي چې دا تې څنګه والمه. اوس ورته پته ولګېدله شادو خو هغه کار کوي چې نور خلک یې کوي. دا صفتونه خو نن سبا په ټولو مسلمانانو کې دي، چې خلک څه کوي هغه کار دا کوي، حق ته نه ګوري. یاره خلک داسې روان دی، نو زه به هم روان یم. ده ویل چې کوم کار زه کوم دا به دا کوي، نو زه بره کاڼی ولم داسې چې زه بره کاڼی ولم نو دی به ما ولي که نه، نو دی ما په ټوپو باندې ولي. نو بس دا خپله ټوپۍ راغسې راولي، هغه بره ګزارله، بس بیا کاڼی راولي بره یې ګزاري، بس هغه خپل ټوپۍ راغسې او دا تاجر پې ولي. نو په دې طریقه باندې چې ټولې ټوپۍ واپس په بیګ کې بندې کړې ولاړو. نو شادوګانو صفت پکې پیدا شو، پیښې به یې کولې، پیښې بس ټولې پیښې وې. د شادوګانو خوینه دا ګندګیانې به یې کولې، بل څه کار به نه و. خو جمهور علماو چې نه، حقیقتا په دې باندې داسې مسخه راغله، شکلونه وران شول، شکلونه وران شول. دا معنا صحیح ده. او داسې عذابو چې 3 ورځې پس دا نسل ختم شو، دا موجوده شادوګان د هغوی نسل نه دی. 3 ورځې دا عذاب په دې باندې و، او وایي داسې و چې شکلونه وران شول. دا ورته پته مو چې موږ دا غلط کار کړی دی. خو دوی به وایي د خپلوانو کرال، د خپل مور کره، پلار کره، ورور کره، ملګري خواله ویل جړل به وده چې دا خو ګور زموږ نه شادوګان جوړ شوي دي. نو الله رب العالمین دغه خلک تباه کړه. البته دا یو سوال دی چې دا خو 3 ډلې وي، کمې بچ ولې، کمې تباه شولې. نو صحیح خبره خو دا ده چې کمې ډلې د نهي عن المنکر کار کوو، امر بالمعروف او نهي عن المنکر یې کوو، دا دواړه بچ شول. دا ډله بچ شو، دا 2 صفتونو والا. او کمې ډلې چې دا کار عملاً کوو، هغه الله تعالی مسخ کړل، وران یې کړل، سوري طور باندې او شکلونه ولا وران کړل. او 3 نمبر دا کومه ډله چې د نو قرآن او حدیث د هغې باره کې څه نه وایي، د قرآن د عموماتو نه دا معلومیږي چې دا به هم الله تعالی تباه کړي وي. اگر چې بعضې علما وایي دا هم الله بچ کړی، ځکه غلط کار نه دی کړی، چې نه دی کړی الله بچ کړي. خو صحیح رایې پکې دا چې دا به الله ځکه هلاک کړي چې د الله تعالی قانون دا دی چې کله عذاب راځي نو واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، یوازې ظالمان نه پرېږدي. او هغه حدیث دی وایي هغه څه کلیوالو بانګیانو جنګ یې کوو، بانګیانو جنګ. 2 ډلې راغلي دي، کله چې د هغه یوې ډلې بانګي ګټلې ده او د بل ډلې بانګي بیللې ده، دوی قرض شوي دي، بانګي نه په ژوندینې باندې وزر ایستلې وي، ظلم یې وکړو. الله رب العالمین جبریل ته ولاړ شه او دا کلی پرې راپاستر که ظلم یې کړی دی. هغه چې راغی نو یو بابا دی، یو تقوادار انسان دی، جماعت کې ولاړ دی او جاړي الله ته عبادت کوي. نو جبریل لاړ الله ته، یا الله تعالی په دې کلي کې خو یو بزرګ دی عبادتونه کوي. نو الله تعالی ورته ویل چې په دغه کس باندې هم دا دنیا ورانه کا، فإن وجهه لم يتمعر فيا، ذکر د مخ زما په نافرمانۍ کې اړو چرته کوت شوی هم نه دی، د خلکو په دې ګناه باندې خوشحاله دی. په دې وجه باندې ګورئ مداهنت ګناه ده، په چا کې چې غلطي ده به ورته وایو، په ځان کې چې ځان به لرې کوو او بل ته به وایو، په ښه طریقه باندې دقه دعوت او تبلیغ کار دی. دلته په دې ابتدا کې ولقد علمتم، یقینا تاسو یې پېژنئ. دا د سمندر په دې غاړه چې دا کم خلکو ایلې والا اهل الایله، دا تاسو پېژنئ. د نور زګونو کې و اذ و یو دلته ولقد علمتم وی دا ولي د هغې وجه دا وه یهود وی دا قصه پټوي، دا چاته نه وایي، دا نور یادوي خو دا پټوي. ولې په دې کې خبره ده چې د خېټې سره تعلق ساتي که نه، د خېټې په دې خبرو باندې خلک لږ شرمېږي. څوک چاته وایي تا ډوډۍ ډېره خوړلې وه، فلاني ځای کې ډوډۍ تا پټوله او تا به کې والو خوړله، نو دا خبرې خلک نه خوښوي او دا خبر به دوی پټوله. الله وایي ښې پېژنئ، پټوئ یې مو. ولقد علمتم، یقینا تاسو پیژنئ، الذین هغه خلک اعتدوا چې زیاتی کړو منکم ستاسو نه، فی السبت پی تعظیم السبت، د خالی په احترام کې، یا فی یوم السبت. فقلنا نو منګه ویل لهم دیتا کونو شی تاسو قردتن شادوگان، خاسئین ذلیل شادوگان، یا خدا قردتن خاسئین. دا قردتن
د کونو د پاره اول خبر دی او خاصین ولا دویم خبر دی. دویم دا چې دا قردتن چې دی د کونو د پاره خبر دی. کونو فعل ناقص دی، انتم بولا اسم شي، قردتن بولا خبر شي، او خاصین دا به په دې کونو کې د انتم د ضمیر نه حال واقع شي. بیا به دا معنی شي کونو شي تاسو قردتن شادوغان خاصین په د سیال کې تاسو ذلیل یې. نو عام شادو خو ذلیل نه ده، عام شادو خلق خو خلک راولي کورتا په شریاګر کې ورته ګوري پیسې په ور کوي، خلک ډېر خوان ور کوي یا پیخې میخې کوي، دا ذلیل شادوغانو. دا کونو امر چې کم دی نو دا امر د تسخیر د پاره دی، مسخر کړل دی. فجعلناها نو منګه وګرځول دا واقعا، فجعلناها منګه وګرځول دا واقعا نکالن عبرتم وګرځو، دا واقعا منګه عبرت وګرځو، یا دا کله منګه اله منګه عبرت وګرځو. نکالن عبرتو یا عذاب لما د خلقو د پاره بین یدیها چې حاضر په دغه وخت کې، وما خلفها هغه خلقو د پاره چې ورستو د دوینا. ما بین یدیها حاضر خلق، ما خلفها ورستو. بین یدیها معنا چې مخ کې د دې کلی نو یا د دې کلی نه مخ کې. به طور مثال دا زمونږ د یوسف معنی دا کلی دی، نو داسې چې ګورې دا ملیخې له ذاتې مخ کې دی او بر هغه شاټۍ دروسې وروسته دی، نو دا یې معنا ده. نو که مخ کې کلی و د هغوی دپاره مې عبرت و، د شاته دپاره مطلب راتلل به چې دا خلک ولې پراته دي، دا د میانو ښکار یې کوو. او یا بین یدیها حاضر خلک چې کوم دغلته نږدې وو، او ما خلفها چې د بل ځای نه راتلل ولا او دغه ځای کې نه و د هغوی دپاره. وموعظة منګه وګرځو نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو. متقیان څوک دي؟ ابن کثیر وی دنه امت محمد مراد صلی الله علیه وسلم دې د پاره نصیحت دی. زمونږ د پاره الله نصیحت وګرځو چې ګوره هیلې مکوئ، هیلې مکوئ تاسو. هیلې کتاب الحیل بخاری کې او نورو کتابونو کې هم شته. د هیلو په باره کې ډېر اوږد تفصیلات ان شاء الله په واقعه د ایوب علیه السلام کې به وایو، خو د هیلو په باره کې د علامه آلوسی لیکلی دی په دې روح المعانی کې، وایي کومه هیله ناجایز ده او کومه جایز ده. وایي کل حیلة ارعغه هیله، ارعغه هیله تبطل الحکم الشرعیه چې هغه شرعي حکم باطلوي نو فهو حرام، دا حرام ده. هر هغه هیله چې هغه شرعي حکم حرام څه کوي باطلوي، یعنی الله یو حکم کړی دی او د هیلې په وجه باندې هغه ختمیږي نو دا حرام ده. او د کمی هیلې په وجه باندې چې شرعي حکم نه ختمیږي نه باطلیږي او بیا جایزي یا به مکروهي یا به د هغې د مباح څه حکمي هغه ځان له خپل حکمونه دي انشاءالله په خپل ځای کې به راځي. دوی چونکې د دې هیلې په وجه باندې د الله حکم ساقطو نو دا حرامه شوله. لکه څنګه چې په دې منځونو کې کومه هیله رایج ده که نه، په دې منځونو کې کومه هیله رایج ده هغه دا ده چې چاته منځونه پاتې دي، لستی یا شل دی یا دیرشتی یا سلی پنځوستی هغه څومره چې دي یا زر دي، او دا سړی کله مړ شو نو دا بسه کوي. دې باره کې خو مسله دا ده چې یو سړی دی منځونه ته په بیمارۍ کې پاتې شول او په بیمارۍ کې مړ شو، خو قضا پې نشته دی که نه، ځکه ته د خو ټایم نه میلاو شوی نو په کوم ځای کې منځو کې. او بالفرض که دومره ټایم ورته میلاو شو چې دا به کې دا منځونه قضا کولی شي او قضا یې را نه وړلو بیا مړ شو نو قضا شو. اوس به څه کوي؟ اوس به وارثان دغه دپاره دعاګانې غواړي نو، او د الله رحم ته به دا محتاج چې الله یې معاف کوي او که سزا ورکوي. د منځونو کفاره په شریعت کې نه ده راغلی چې په حدیث کې چېرته راغلی چې د منځ کفاره ده. البته امام محمد ابن حسن شیبانی د نور الانوار کې او په د نورو د اصول فقه کتابونو کې دا مسله ذکر ده چې دا روجه چې د چا نه کله پاتې شي نو د هغې کفاره په شریعت کې شته. نو دا روجم بدنی عبادت ته او دا منځم بدنی عبادت ته. امام محمد رحمه الله فرمایي چې موږ به داسې کار وکړو دا منځ به په روجه باندې قیاس کړو ځکه دواړه بدنی عبادت دي. او د نور الانوار کې چې کومه وجه ویلې ده وایي دا ځکه چې منځ اهم عبادت دی د روجې نه او دواړه بدنی عبادتونه دي، نو چې په روجه کې فدیه ده نو په کار ده په منځ کې هم شي. وایي موږ به داسې وایو چې څنګه د یوې روجې فدیه ده دغسې د هر منځ ځان له فدیې دي. او بیا وی نرجو القبول، زمون امید دی چې الله تعالی به قبول کړي. نو امام محمد رحم الله یو امید ښکاره کړی دی چې ممکن ده چې الله رب العالمین دا فدیه قبول کړي. نو هغه امید دی او د امید نه من خبره دی حتی ورسوله چې بالکل موږ ته فدیه او دا چورلنډۍ مورلنډۍ او دا هیله د اسقاط موږ ته بالکل لازم ښکاره کېږي او چې څوک یې ونه کړي نو بعضې مولیان یې خم نه ګڼي یاره ګوره منځونه ترې پاتې وو اړو فدیه وله ورنه کړله. دغه هیڅ حقیقت نشته دی. امام محمد صرف د امید خبره کړو، شرطونه یې ویلي دي ورله. شرطونه څه دي چې منځونه به داسې دا معلومي چې څومره موږ ورکوو.
بل دا چې د صاحب وصیت کړی چې زما دا فدیه ورکړي د دې شرطونو سره هغه بیا منلې ده چې دا وسره نه وي نو هغې ته بیا فقهای حنفي هم جایز نه وي دا کوم چې په دې مروجه له اسقاط دی نو د دې په بدعت کې هیڅ چاته شک نشته دا بالکل دا بدعات دي په دین کې یو نوی شی په دین کې رایج شوی دی ذکر دی په جبانی یو شرعي حکم سړی ساقطوي حکم منځ خو شرعي حکم دی د هغې دپاره به څه کړو د هغې دپاره به دعاګانې غواړو د الله رحم درخواست به کړو چې الله تعالی ورته معاف کړي نو دا هیلې دي نور هم ډېرې قسم هیلې دي چې د هغې په جبانې احکام شرعیه باطلېږي نو د هغې نه به سړی ځان ساتي